بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو دا وخت موږ د شب قدر کتوزو یونین کونسل په صدر غړی کې ولاړ یو دلته چې موږ شاته تاسو څومره هم د خلوینه دا د دې علاقې زمیدار دي زمیدار طبقه ده په 15 تاریخ اگست باندې چې کوم سیلاب راغلی او په دغه سیلاب کې کوم ګورو چې د 401 شمیر سیمې متاثر شوي نو دغه سیلاب رومبه چې کوم علاقې واخلې وي نو هغه کې رومبه دغه صدر غړی ده چې د مونډا هډ نه دغه سیلاب رومبه په صدر غړی داخلي کې او د صدر غړی نه پس د ضلع 401 او د شب قدر چې کوم نور سیمې دي دغه سیلاب به په هغه سیمو ورځي چونکی صدر غړی دغه سیلاب رومبه چې کوم متاثر سیمه ده نو لازمی چې دغه سیمه چې کوم دلته ودانۍ دي او دلته چې کوم د کرکلي ځمکې دي هغه به د ټول نه زیات متاثر کیږي خو ولې نن دغه زمیدارو دغه غونډه چې شوې دغه غونډه کې هغوی په دغه خبره خپل خفګان اظهار کوي چې تر دې دمه پورې نه خو څوک د دوی پوښتنې ته راغلي نه دلته چا سروې کړی دی او د افسوس خبره ده چې څومره هم امدادي سرګرمیانې کیږي هغې حوالې سره صدر غړی مسلسل محرومه پاتې کیږي په دغه والا دغه زمیدار یوازې د دې خبرې فکر نه کوي چې کوم امدادي سرګرمیانې دي بلکې د زمیدارو دپاره او دغه شانتې دلته چې کوم متاثرین دي د هغوی د بحالۍ دپاره یا د هغوی له اړخه د حکومت له اړخه دوی سره د مرستې حوالې سره هم تر دې دمه پورې چا پوښتنه نه ده کړې دوی سره په دغه والا خبره کوو چې دلته دغه زمیدار څه وایي د دې ځای چې کوم متاثرین دي هغوی څه وایي او د دوی څه مسله ده السلام علیکم ورور وعلیکم السلام اول خو زه ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو راغلئ او دلته هم زموږ تپوس وکړو زه دوه قسمه مسلې دي زموږ جي یو خو دا ده چې لاول په هر ځل په ډسټرکټ 410 کې چې کوم مونډا هډ دی نو دا صدر غړی پیله لکه د ډسټرکټ عموما چې روزي دا بونډري ده زموږ جي او دلته څلور تحصیل هم یو کېږي تحصیل پنډیالی تحصیل پړانغار تحصیل تنګی او تحصیل شفقدر بدقسمتي دا ده زموږ چې هر ځل راشي نو بس هر سیاسي پارټي چې کم ده نو چونکې هغه دلته اثر رسوخ ډېر کم په صدر غړی کې نو زموږ نه هر څه که د سروې خبرې که د هر څه خبرې زموږ که د پټولې خاصري او که د ابادۍ خاصري نو هغې کې هر ځل موږ محرومه پاتې شوي یو مین مسله دې پېڼه زموږ دا ده چې موږ به دې پېڼه انشاءالله بھرپور احتجاج کوو روډونه به هم بندوو احتجاج به هم کوو هر څه به کوو دا ټول زمیندار به هم روباسو موږ اوس هم دغه سره خبرې شوې وې د اریګیشن والا سره زه هغوی سره خو زموږ څه مطالبې وې او هغوی ویل چې دا به راته موږ خلکو ځکه چې اول هر ځل اوبه 2010 کې په موږ باندې دغلته کومه دغه چې ساس کړی او بند یې ساس کړی د نیر ته پاټلی هغه خو تا ته پته ټیکهدار هغه څه استعمال کړي په هغې بار بار موږ په سوشل میډیا او ستاسو په اساسات سره تاسو هم پرې ریپورټینګ کړی و هغې اومقه چلو شولو چې هغه یې پیله سیلاب سره روچت کړ هغه اوبه بیا په موږ باندې راغلی زموږ دلته فصلونه تباه شو زموږ فصلونه داسې تباه شو داسې 200 جیره به ځمکه راځي د صدر غړی خو زموږ دلته څوک تپوس نه کوي زه اریان په دې چې AC صاحب او DC صاحب ته دا خواست کوم چې AC صاحب او DC تاسو فوټو شوټ لپاره کله یو ځای ته 410 کې او کله بل په 410 کې خو اول دوه ګوره چې پیله خو زموږ صدر غړی والي ده ټیکسونه AC صاحب ته زمانه ټولې ټیکسونه زموږ د زمیندارو لاخلې موږ غریبانان دي وو د خورې دغه رنګ ریټ د فصلونو په 2010 سیلابونو کې موږ پټي ځان له خپل ایله ثبات کړ او ټیکسونه رااله د ټولو اغشتل نه دي راته ټیکس اول مطالبه خدا ده چې یو خو موږ ته ټیکس او مافیو کې ځکه افزاده علاقه ده زموږ صدر غړی یو دغه نه موږ ولا ورکو چې دې پېڼه پټواري ما پرون ورته ټلیفون کړی پټواري ما ته وایي چې دا د زراعتو والا کار دی نو بیا د ریونیو ریکارډ باندې دا ټول زمیندار ناستي تاسو تپوس وکړئ له چا ځمکه لیکلې شوې تاسو دا فصلونه مو ګورئ نو چې پر تحصیلدار صاحب پټواري صاحب ته راځي او ټیکس زمانه غواړي نو زه تعالی ټیکس د څه شي در کوم په کار خو دا چې ته نن راغلی ته چې دا سره کې نو ما سره کښېنه زما زمیندار نه تپوس وکړه ما نه تپوس وکړه چې دا ځمکې دي چې دا چا چا ځمکې لیکلي شوي تا له چا هغه لیکلي دي دویمه خبره چې کومه خمه دغه دا ده چې موږ ته غټه مسله اوس تنګي او زموږ رابطه کټ شوې ده دلته لیفټ ته لیفټ رسۍ لګېدلې دي همداسې پروت دی مهرباني DC صاحب ته زه دا کوم چې دا لیفټ شروع کړه ودرېدل او په دې باندې دومره تاوان نه کېږي دا لیفټ چې شروع شي خلکو ته به ډېر سهولت شي دلته کښتۍ دي څوک 10 اخلي څوک 50 اخلي څوک هر څوک اخلي مهرباني دې وکړئ چې دا لیفټ یې موږ ته شروع کړی شي دویمه خبره دا ده چې دې ډیم په وجه باندې زموږ دا سړکونه څه سیلاب غر کړي دي او څه د ډیم ګاړو لاله تباه برباد کړي دي ټول په 2 ګاډي میټیریل نه لګي داسې کندې کپرې دي مهرباني دې وشي د مټې کوچي بابا سور پل نه راواخله
د مونډې پورې په دې روډ باندې چې دا کومې کندې کپرې دي دا دې راته ټپ کړي شي سړکونه خو بیا چېرته کېږي او غټه مسله زمونږ چې کومه ده هغه زمونږ د ځمکو ده موږ د چې مکمل سروې دي وشي ګینې د دې خلاف په موږ روډونه هم بندو موږ به روزو ټیکس خو موږ د سره نه ورکو دا AC صاحب ته هم دا DC صاحب ته هم کېدای شي موږ د اپشن هم واخلو چې موږ به د پولیو نه بایکاټ کوو ولې چې هر کال زمونږ سره دا ظلم کېږي و دا صدرګړی ولې په دې تحصیل شفقدر کې نه دی په ډسټرکټ چارسده کې نه ده چې بس راځي ودرېدل نو یو خورا کاږي بل خورا کاږي دلته اوسه پورې دی وخی چې موږ په صدرګړی کې څه کړي دي ټیک ده بالکل د صدرګړی چې کوم زمیندار دي دلته چې کوم اوسیدونکي دي هغه دغه سیلاب کې متاثر شوي خو ولې دغه امدادي کاروانو دغه شانتې د بحالۍ چې کوم سرګرمیانې روان دي د هغې نه مسلسل داخل محرومه کېږي نور مشران ناست دوی سره هم خبرې کوم اچھا صدرګړی څومره متاثر شوي ده وایه دغه متاثرینو د مرستې دپاره امداد دپاره حکومتي څومره امداد راغلی سیوا ستانه تاسو د خدای ډېر ښه وکړي زمونږ هېچا تپوس نه دی کړی کم سیلاب چې راغلی زمونږ زنانه زمونږ بیماران زمونږ ماشومان هغوی ټول بده ورځ ته او بده شپه تېره کړې د هغې باوجود دلته موږ ته یو نوجوان هم مړ شو اټک وتو شو هم د دې نه وتو شو چې بچي در په درو په پردي کور کې نن د DC صاحب AC صاحب زما د علاقې ضلع چارسدي یو افسر دی ووایي دې ته پخوا زمونږ مشرانو دا زمونږ حاکمان دي دا زمونږ مور پلار دي دا زمونږ مور پلار نه دي دا زمونږ سروالو ته نن سبا ناست دي حاکمیت هغه دوی کې ختم شوی دی دوی به په صدرګړی کې د چا نه تپوس کړي چې دې کور کې دا مړی ولې وشو دا کور کډه په کډه ولې دی د دوی دا فصلونه شو ما چې په 2010 کې کومه ځمکه سازه کړې نن هم زه قرضدار یم د ټریکټر والا زما بیا ځمکه وړې ده چا زما تپوس وکړو موږ حکومت دې ته جوړ کړي چې موږ به داسې احتجاج وکړو چې نه به موږ له چل راځي نه به حکومت له چل ورځي موږ دې ته مجبور یو زما د بیل زمیندار د منډۍ والا 50,000 50,000 یو روپۍ قرضدار یې خاورې راوړي حکومت ته به بیا مانه ټیکس غواړي تا باندې به ځان زه جیل ته واچوم تا به پې زه مړ کړم یا به ما دا ځان مړ کړم ته به مانه څنګه ټیکسونه والي او ستا پټواري چې راځي نو هغه چا به سب راځي چې هغه سې ګوډ ږدلي او هغه څه په نیمه باندې ځمکې لیکي او په نیمه ته کوټې لیکي زه دغې ته نیمه تیار DC صاحب دې موري AC صاحب دې موري او نورې به څه خبرې وکړه زموږ په ډله چې سي دي هغه خاص هم نه کېږي خو خدای دې زموږ په حال باندې رحم وکړي ډېره مننه د صاحب خبرې تاسو اورئ چې مسلسل دلته خلک چې کوم متاثر کېږي کوم محرومه کېږي د دې خلکو د پوښتنې دپاره په حکومتي سطح او کوم سیاسي سطح باندې څوک هم نه دي راغلي ورسره چې کوم د امدادي سرګرمیانو کوم فلاحي تنظیمونه دي د هغوی د سترګو لاندې هم دغه علاقه نه ده راغلې او د بدقسمتۍ نه دغه فلاحي ادارو هم چې کومه دی د دې علاقې چې کوم متاثرین دي د هغوی تر دې وخته پورې څه مرسته نه ده کړې بل یو مشر څخه هم خبره کوم چې هغوی په دې حوالې سره څه وایي چې تاسو څه وایئ چې څه مسلې دي یاره مسله خو دا په 2010 کې چې کوم سیلاب راغلو دا خبره بالکل ټیک چې هغه ځمکې چې کوم دي هغه اوس هم دا سا آبادي شي اوس هم دغسې غیر آبادي دي نو موږ حکومت نه چې کوم دی دا ځمکې دې موږ له جوړې کړي موږ له دا تاوانونه هم راکړی دی کوم فصلونه چې خراب شوي دي مهرباني دې وکړئ ودې ګوري شاټ خبرې نه کوو چې موږ شا په شا خبرې کوو چې موږ دونه ځمکه وړې ده په مقدس ځمکې موږ قطعي کړو دا ځینې دې موږ قطعي شي او دا سیډوال دې موږ تو شي آینده راپاره چې کوم دی به زموږ نه منې شي د مستقبل غم به کوو دا کوم کار شوي دی د دې مخنیوي اوس پکار دی بالکل په کار خو دغه زمونږ غږ که څومره هم فلاحي ادارې هم اوري څومره چې مطلب حکومتي ادارې هم اوري په کار دی چې دغه سیلاب ځپلي ولس چې کوم اعتماد دی هغه دوباره بحال کړي او دلته د دې خلکو چې کومې مسلې دي د هغې په حل کې خپل چې د دوی کومې ذمهدارۍ دي چې هغه ترسره کړي بل یو ملګري سره خبره کوم هغوی چې څه وایي دوی دغه متاثرین دا خلک څه قسمه متاثره دی او څوک د اوسه پورې د خلکو پوښتنې ترې ته راغلي که نه دي راغلي بسم الله الرحمن الرحیم د وخت کې موږ له هیڅ څوک هم دي راغلي بغیر ستاسو د شبقدر نیوز والا رحمت علي صاحب زمونږ کلي سیلاب والې دي په دې په 2010 کې مخکې ما DC صاحب سره په دې باندې هلته کې ډېره ګاپړه کړې وه په چارساده کې هغه ووایي چې زه صدرګړی چېرته ده نو ما ورته ووایي چې جي اول خو د افسوس خبره دا ده چې ته صدرګړی نه پېژنې صدرګړی ما وی هغه ځای دی چې د مونډې پل ولوېږي نو صدرګړی شروع شي نو چې پول یې زمونږ یوړو نو خو زمونږ کلي ورسره یوړو زمونږ کلي مونډې سره پیوست دی
نو اوس چې څومره پلاهي دغه راځي ما داسې پرونه اورېدلي دي چې په مټه کې راغلي دي د تنظیم د طرفه دي یا د ان جی اوز د طرفه دي په اسانزو کې راغلي دي د ان جی اوز دي یا پته نه لګي چې څوک رالیږي څه کوي په دې خپل سیاست کې دا خلک کوڅه نو مونږ خو دا زمونږ 50 سال عمر د مونږ دا نه لیدل چې په مټه کې دغه شته سین شته او یا په اسانزو کې سین شته که نه دا زمونږ خلک دا چې کوم زمیندارونه زمونږ ناست دي د دوی ځمکې تباه شوي دي دا په 2010 کې هم تباه شوی وي بیا د ان آر اس پي د طرف نه او د نورو تنظیمونو طرف نه څه ناڅه دغه شوي خو د اوسه پورې لا هېڅ داسې یو تنظیم نه دی راغلی چې هغوی زمونږ حال تپوس وکړي زمونږ کلی خراب شوي دي لاندې کورونه لوېدلي دي لاندې خلکو دغه لوېدلي دیوالونه لوېدلي دي پټي خو به تاسو په خپل هم کتلي وي پټي بالکل فصلونه تباه شوي دي نن سبا په دې مهنګیا دور کې نو موږ له تر اوسه پورې څوک هم نه راغلي موږ دا خواست کوو هغوی ته دویمه خبره د اریګیشن زمونږ دلته د اوبو دا مسله ده لاندې خلک احتجاجونه کوي چې موږ ته اوبه نشته موږ دا منو چې تاسو ته اوبه نشته نو موږ ته هم نشته که نه موږ خو څه په سیند په میاشت کې نیو پراته موږ ته زمونږ دا پټیم دسي خو دوی ته صرف د اوبو مسله ده او موږ زمونږ دوه مسلې دي زمونږ چې سیلاب راشي زمونږ کورونه هم تباه شي زمونږ فصلونه هم تباه شي دوی ته صرف اوبه نشته دغه یوه مسله ده نو د اریګیشن ډپارټمنټ ته زمونږ دا ریکویسټ دی کو هغه اے سی وي کو چیف وي هغه د میډیا په ترو ته موږ دا ویو چې دلته کې زموږ د تمبو دا مسله ده دا د خلک کړي شي دلته کې یو سیډوال پکار دی بل په مونډه کې چې کوم سیډوال شوي دي دغه ناکامه دي هغه د دوی په خپله به هم کتلي اوس پې موږ ګوري دا سراسري دا سیډوال پکار دی چې زموږ نه د اوبه بند شي او زموږ دا کلي د تبعه نه مزید بچ شي ډېره مننه جي کتونکو څنګه چې د علاقې چې کوم اوسېدونکي دي کوم چې سیلاب ځپلي دي د هغوی دغه مطالبې دي چې دلته کم د دغه سیلاب نه متاثر شوي دي که کم زمیندار دي که کم اوسېدونکي دي په کار ده چې حکومت د دغه متاثرینو پوره مرسته وکړي او د مستقبل دپاره بیا د دوی د داسې قسمه مصیبتونو نه د داسې قسمه سیلابونو نه د بچ کولو دپاره هنګامي بنیادو باندې مستقل اقدامات وکړي باید چې داخل د مزید د دغسې سیلابونو توان بیا نه لري طاقت نه لري چې دوی بیا دپاره د دغسې قسمه سیلابونو مخامختیا وکړي